الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساله صلوا عليه وآله حسن يوسف دم عيسى يد بيزاداري حسن يوسف دم عيسى يد بيزاداري آنچه باها مدارا تتنحى داري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محترم او زما ډېر زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو او معززو سامعین و ناظرین و چې څوک جلسه کې ناست یغي که چېرته اوري یغي الله تعالی دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او دا یو ګنټه دوه ګنټې شل منټه په وخت چې تاسو د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د محبت او د عشق اظهار وکړو زما د الله په دربار کې دا امید دی چې دا لغونتې وخت په د الله په دربار کې په ډېرو لویو کلونو باندې بدل شي او دا به انشاءالله زما ستا لپاره د آخرت ته خیرونو نه خیر جوړ شي او د آخرت ته تحفو نه به تحفه جوړه شي معزز محترمو دا مجلس د یو ډېر عظیم الشان هستی متعلق منعقد شوی دا مجلس او دا جلسه دا د کائنات د مخدوم متعلق منعقد شوی دا مجلس او دا جلسه دا د رب العالمین د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا داسې شخصیت راغلی دی چې د دې شخصیت خیر د دې شخصیت خیر ته د دې شخصیت حسن ته د دې شخصیت فیض ته د دې شخصیت شریعت ته چا شریعت نشي رسیدي د دې شخصیت حسن ته چا حسن نشي رسیدي د دې شخصیت ظاهر او د باطن کمالاتو ته په انسانانو کې یو انسان هم په ظاهر او په باطن کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچتوالي او د لوړ مقام او د لوی عظیم شان مقابله نشي کولی انبیا ډېر لوی خلق دي پیغمبرانو له الله ډېر لوی شان ورکړی دی د آدم علیه السلام نه راواله تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې د پیغمبرانو په دې باغ کې ناشنا پیغمبران الله تعالی پیدا کړي چا کې جمال زیات دی او جلال پکې کم راغلی دی چا کې خندارویي زیاته ده او غصه پکې کم راغلی ده په چا کې جلال زیات دی جمال پکې کم راغلی دی عیسی علیه السلام کې جمال زیات دی او جلال د جمال نه کم راغلی انجیل وایي چې څوک تله په مخ پړق درکړي دا بل هم ورته ونیسي تورات کې د دې خلاف خبره ده
په معنا د دې سره چې دی موسی علیه السلام جلال په موسی علیه السلام باندې غالب راغلی دی. مبارک الازهار کتاب دی وی موسی علیه السلام به د سحر په وخت کې یو ټوپی په سر باندې کېښود. دا بني اسرائیل غټ پښتانه راغلي او پښتانه ځکه راغلي چې څنګه بني اسرائیلیانو خپل انبیا تنگول داسې کله ناکله بعضې پښتون د الله د رضا دپاره مولیان تنګوي. دا یاد ساتئ. ګوره څنګه چې کله ناکله بني اسرائیلیانو په خپلو انبیاو پسې ملنډې کولې تهمتونه یې لګول په موسی علیه السلام باندې دکې دا مرض دی دکې دا مرض دی. دقه شانتې زمونږ د دې پښتنو د بعضو ګورې ښه دی بعضې ټکي ته خیال کوئ تاسو د الله په امان کې وساتي. د بعضو خلکو خولې سورې وي نو عالمانو پسې خبرې څنګه چې موسی علیه السلام الله تعالی پاک که د هر قسمه عیب نه داسې به وارثان د موسی علیه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پاک ثابتېږي د هر یو عیب نه. خو موسی علیه السلام ډېر ذات جلالي و او قوم یې سم پښتانه راغلی او بیا سم د متنو پښتانو چې سم په هره خبره به یې جګړه کوله د مولا سره. ما ته پته لګېدلې ده ستاسو یاد ساتئ. ګورئ په سر باندې به یې ټوپی کېښوده او چې سحر به یې کېښوده او مازدیګر به راته نو هغه ټوپی به د حضرت موسی علیه السلام ایره په سر باندې پرته راغلې وه. دونه لوی جلال الله تعالی موسی علیه السلام له ورکړی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دواړه صفات الله ورکړي دي. هم یې وله جلال ورکړی دی هم یې وله جمال ورکړی دی. جلال د الله د حقوقو متعلق دی او جمال د خپلو حقوقو متعلق دی. د خپل کنزلو بدل یې د چا نه دی اخیستی. د خپلو وښلو بدل یې د چا نه دی اخیستی. د خپلو سپکو سپورو بدل یې د چا نه دی اخیستی. انتقام د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کتاب کې نه نو راغلی. محبوب تر وله خلک وجني شهید کوي. حمزه صاحب وحشي ابن حرب راځي په قدمونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کینی. د باب د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی په زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د مغفرت او د انتقام جذبه لرکوي او مغفرت پکې نه ورچوي او الله تعالی په زبان مبارک باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر او برکت کلمات روباسي. لا تسریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء. زه هیڅ په تاسو باندې ملامتیا نشته که تاسو هر څه کړي دي خو نن د باندې ملامتیا نشته. خو چې کله به غوسه کې راغی او د به شیبه ورته ویل کېږي د الله د دین دشمنانو ابو جهل ورته ویل کېږي د الله د دین دشمنانو ابو لهب ورته ویل کېږي د الله د دین دشمنانو. کله چې په غوسه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی یو ځل عتبه او شیبه دوی راولګېدل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې مسخرې وکړې. د بخاري حدیث راغلی بلکې یو روایت کې سهیلی نقل کړی دي چې لاړې په رسول الله صلی الله علیه وسلم وټوکلې. جبرائیل علیه السلام راغی دا لاړې په خپل وزر باندې دا سیوالې د دې مردارانو په دې مخونو باندې ور پرېوتې. خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکه ګوته خوځوله او دعاګاه به دعا یې وکړه اللهم علیک بفلان و بفلان. یا الله تعالی قریش او عتبه او شیبه هلاک کې او یو ته یې ګوته ورکوله وي زه به دې وجنمه. ګورې دا ژبه مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د احد غزا وه د خندق غزا وه. خندق خو به تاسو پیژنئ مولیانو به درته ویلي کن. هغه طرف ته کافرانو دې طرف ته مسلمانان راغلي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عنزه اوچته کړه. دا زما لاس کې چې ده دې ته عنزه وایي وړه غوندې نیزه. هغه کافر یې پیدا شوي دا چاته چې ګوته لګولې داسې اوچته کړې وه. هسې دا لږ غوندې زخمي شو باران یې شروع کړې شور یې شروع کړه. اله وی محمد صلی الله علیه وسلم دا زمونږ د طرف نه اله محمد قتل کړم اله محمد ووجلم. ابو سفیان والا راغی وخت کې مسلمان شوی نو وی ځانم مه شرموه مونږ هم مه شرموه. په دې ورکوټي غوندې زخم باندې ته وایې چې زه محمد وجلی. وایي تا ته یې پته نه لګي ما ته د درد پته لګي. دا گزار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا طعن او ضرب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او بله دا ده چې ګورې ګوته یې راته په مکه کې خوځولې ده که دا باندې داسې توکاڼې مو توکل او پوکي هم را باندې وکړه بیا به هم زه هلاک کېږم او یقیني وه د اومقه مرض نه دغه هلاک شو. دا جلال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه صفته والا الله ورکړي. کامل ترین انسان په انسانانو کې د ټولو نه کامل انسان په انسانانو کې د ټولو نه ښایسته انسان په انسانانو کې د ټولو نه اعلم انسان
په انسانانو کې د ټولو نه ارحم انسان، په انسانانو کې د ټولو نه اشرف انسان، په انسانانو کې د ټولو نه معزز انسان چې بعدس خدا بزرگ توی قصه مختصر دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الکه شک پکې کوي ماړه خلم نه خوځي کنه، شک پکې کوي من شک تاسو له 400 والا پښتو نه درځي کنه، من شک فقط جقا، چا چې شک کړی دی ګورې یاد ساته هغه جق خوړلی دی ګورې ښه. مونږ شک نه کوو په فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ شک نه کوو په خاتمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، مونږ شک نه کوو په عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او مونږ شک نه کوو چې دشمن تباه او برباد راغلی دی. یاد ساته دشمن که د ابوجهل په صورت کې وایې تباه او عزتدارو که بې عزته خبرې که کوې زه یې کوم ګینې زه ستاسو د پلار نوکر نه یم چې دلته خبرې کوم، جواب راله راکوې ګورې ابوجهل بې عزته او که عزتمند و بې عزته، ابولهب عزتمند و که بې عزته و بې عزته، څونه دشمنان چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو په هغه زمانه کې بې عزته و، خوارو زارو تباه و برباد و، او په دې زمانه کې به هم بې عزتۍ په پاکستان کې. یاد سات ستاسو څه خیال دی چې په پاکستان کې به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمن دا به زموږ نه په عزت کې وګرځي، دا موږ نه په عزت کې نشي ګرځېدی انشاءالله. یاد ساته دا موږ نه اوچت سخت نشي ګرځېدی انشاءالله. یاد ساته دا د دیوبند دشمني چې موجود راغلي وي، دا د دیوبند علما چې موجود راغلي وي، دا د دیوبند عالمان چې د دیوبند بیس کلی راغلی دي، دا به انشاءالله سره ستاسو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ختم النبوت باندې څوکیداران ولاړ وي انشاءالله. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج ختم نبوت، مفتی صاحب تاجدار ختم نبوت. خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې پاکستان انشاءالله دا د اسلام په نوم جوړ دی او د اسلام په نوم به آبادي. یاد ساته پاکستان کې به انشاءالله الله تعالی د شریعت نظام راولي. زما خدا امید دی چې انشاءالله په دې 1990 کې دا روس چې راغلی و دا سپینګیري په دې کاتو باندې پیږي. حاجي صاحب ستا یاد شي زمونږ د تورخم ته روس راغلی و، هغه وخت کې خو ته جمدی وې غټه لک وې که نه، او د خلکو به سوي وي روس راغی او پاکستان ته م راغی. یاد هم شي که نه دا چا کې مړه زما دا خوله لږه داسې د باړۍ خوړ ده، کله نا کله خبره رانه غلطه وځي، خو تاسو پرې خفه کېږئ خو به نه که نه، که تاسو خفه کېږئ بیا نه وه. دا چا کې چې به چینجي د دې سیکولریت پروت و که نه، نو ده به وي ها پاکستان ته رالل، روس وي راغی، شین سترګي رالل. یاد هم شي ماته یاد شي شین سترګي رالل روس به راځي. موږ وایو ملا چې موجود وي په پاکستان کې شین سترګي نه چې د شین سترګي پلار هم نشي راتلی پاکستان ته. د یاد سات هغه روس موږ مات که د الله په فضل، قسم دی چې مولا مات که، قسم دی چې پټکي مات که، قسم دی چې طالب مات کا، قسم دی چې د پاکستان مسلمان راغی، که پښتون دی که پنجابی دی که بلوچی دی که سندی دی، خو ودرېده او د روس خلاف یو جهاد شو او الله تعالی روس ټوټې وټې که. دا د 1990 زمانه وه. په هغه وخت کې ما زما د دورې کال راغلی او زه د جمعې په ورځ باندې نه ناست وم، او چې کله د روس د ماتېدو اعلان وشو نو د زیارت ورځ راغلې وه د 1990. دا روس دوه قسمه دی، دا یاد ساتئ. یو سوویت یونیون، دا یو فیډریشن د ریاستونو یو مجموعه وه، او اوس صرف چې پاتې شوي دی نو دا رشیا پاتې شوي دی، سوویت یونین ختم شوی دی. دې کې دا ازبکستان، دې کې زموږ د مسلمانانو 7 ملکونه هغوی موږ نه اخیستي وو، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، کرغیزستان، آذربایجان. تاسو چې ورته په خپل اصطلاح کې سمرقند و بخارا وي، په سمرقند و بخارا باندې زما د وړاندې د روس حکومت تیر شوی، مونږ مولیانو به جړل چې یا الله سمرقند و بخارا واپس د مسلمانانو لاس ته راولي. سن 90 کې اعلان وشو روس ختم. زه ناست وم په منبر او زما د هغه وخت نه د پیرې مریدۍ عادتونو دا مریدان مې راغلي وو. ما ویې لکه واورې دا 1990 دی، په دې 1990 کې الله روس ختم که، روس
روس الله تعالی دړي وړي کو سوویت یونین الله ختم کو او یو ورځ به الله تعالی دم راولي چې امریکا به الله تعالی د مولا د لاسه ختموي ان شاء الله. یا نعره تکبیر، تاسو مړی نو نعره تکبیر. دا مړه دي دوی ته پرېږده الکه اول یو من خشاک راوړه دوی ته بل کا چې دا لږ ګرم شي بیا به دوی تا ته نعره تکبیر، مجاهدی ختم نبوت، مجاهد اسلام، نعره تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج ختم نبوت مفتی کارلی شاه صاحب. دا په من خشاکم نه ګرمیږي دا یخني ده. خبره مې به هر حال تاسو دا کوله چې الحمدلله روس مولا ختم کړی دی امریکا به مولا ختموي ان شاء الله. زما د الله نه د امید دی چې د ختم النبوت تا ناره داسې ناره ده که نه حدیثو کې راغلی دي چې الله تعالی به د خراسان نه د مهدي علیه السلام لښکرې پاسوي د تورو پټکو والا او د سپینو پټکو والا مولیان به د هغه سره راغلي په بیت المقدس به ورځي او بیا چې څونه مغربي طاقتونه دي د قسطنطنیه په شکل کې د هغې نه حدیث کې تعبیر شوی دی دا به د مسلمانانو لاس ته انشاءالله راځي. الله دې دا وخت په مونږ راولي، الله دې اسلام له عزت ورکړي، الله دې د فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي، الله تعالی دې د کشمیر د مسلمانانو امداد وکړي، کوم ځای کې چې مسلمان مغلوب دی الله تعالی دې د هغې امداد وکړي. خو ته به ګورې ځان لږ تکړه کې زمونږ د 400 کې یو متل دی تاسو کې ومې خو مونږ یې بله ژبه کې ویو او ستاسو داسې ګرانه ژبه د یقین وکړه چې زه پې نه پوهېږم ستاسو په دې خو پوهېږم درې ته چې لاړ شم هغوی چې را سره خبرې کوي زه وایم که دوی پارسي وایي بلکل پې نه پوهېږم د هغوی په خبرو باندې یا چې چېرته باړې ته لاړ شو. زمونږ یو متل دی او متل دا دی چې مونږ ویو چې چرګ بانګ وایي او که نه وایي خو سحر کېږي پوه شوې که نه ستاسو په دې متنو کې چې سحر راځي نو چرګ بانګ وایي او که نه وایي وایه که نه چرګ بانګ وایي خو که دې چرګ سر کېښوده چې زه بانګ نه ویم او چې زه بانګ نه وینم دا سحر به نه راشي نو دا د دې چرګ قمقلتیا ده که هوښیارتیا ده قمقلتیا ده چرګه که ته بانګ ویو که بانګ نه وی سحر را روان دی چرګه ته که بانګ ویو که بانګ نه وی مولیان به پاسي الله اکبر به کوي چرګه ته که بانګ ویو که بانګ نه وی فتح د اسلام انشاءالله روانه ده مولا پاسه ځان کې انشاءالله یو طاقت پیدا کا قاری پاسه ځان کې یو طاقت پیدا کا امی پاسه د اسلام طاقت ځان کې پیدا کا او پاسه د الله تعالی د دین دپاره جنډه د کلمې اوچته کا جنډه د اسلام اوچته کا جنډه د الله اکبر اوچته کا فتح تعالی اللہ تعالیٰ در کئی یو شیر راغلی دی وہ یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہی لگا دو ڈر کیسا پہ گئے پہ یہ بازی عشق کی بازی ہے دا بازی دا عشق بازی دا جو چاہی لگا دو ڈر کیسا او لگوا چی سپکی لگے نو لگوا عاشق چی کلا عاشق شی کنا نو معشوقی پسی منڈی وخی نو یا خوب فتح والا اللہ ورکی معشوقی ترخت راش او یا چې ناکام شي خو ناکام شي خو د عشق د اسلام بازی داسې نه در راغلی یہ بازی عشق کی بازی ہے د اسلام بازی دا د عشق بازی دا جو چاہی لگا دو ڈر کیسا او لگو د اسلام د پاره خپل تن من دن که چرته الله دله فتح درکړه نو بس فتح درکړې ده جو جیت گئے تو کیا کہنا خود گٹلا خود گٹلا دا کافر مرے نے ما تکڑا دا کافر خار بری پتشی اور جو جیت گئے تو کیا کہنا ہاری بھی تو بازی مات نہیں کدے بیملا ویلکا چی جگڑ دے اسلام و دو کپری اور شہید شوی بے دلا نو بیلات تکڑی دی کہ گٹات تکڑی دی گٹات تکڑی دی ستا پا علاقوں کی جنڈے پا شہیدانو والاڑی دی کہ پا نوابارو والاڑی دی وائے کنا پا شہیدانو ستا پا علاقے کی جنڈی پا شہیدانو والاڑی دی اور کہ پا بینگ بیگ لرازانو والاڑی دی پا دولت پندو والاڑی دی نا مارا دولت پند پا خبر جنڈا نہیں دلی دلے ما دا امینہ پا خبر جنڈا نہیں دلی دلے ما دا امپیے پا خبر جنڈا نہیں دلی دلے ما دا پاکستان یو صدر مردار پا قبرم جنڈا نه دلی دلی ما دا پاکستان دا یو وزیر اعظم مردار پا قبرم جنڈا نه دلی دلی او چې چا سر دا الله دا پارا ورکړی دی نو پښتنو پی غټي غټي جنډې ودرولې دي وی دیو کني دي دا ولی ځکه جګړه د الله د رضا کړې ده نو زمونږ جګړه به د چا وي دا به د الله د رضا ده نفس به پکې نه راولې حاجي صاحب څه به پکې نه راولې څه به پکې نه راولې نفس څه ته وایي
نفس دې ته ویل کېږي چې د نوم دپاره به یې نه کې، نفس دې ته ویل کېږي چې د ریا دپاره به یې نه کې، نفس دې ته ویل کېږي چې په قومیت باندې به یې نه کې، نفس دې ته ویل کېږي چې په وطنیت باندې به یې نه کې، نفس دې ته ویل کېږي چې په لسانیت باندې به یې نه کې، نفس په د لخپې د لاندې کې، نو تعالی به بیا الله تعالی فتح درکوي. زه الله دې په شریکه موږ له فتح راکړي، او د اسلام او د کفر په جنګ کې دی الله تعالی د اسلام فتح راولي او کفر د الله تعالی مغلوبه کړي. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین. دعا کوم کنه څوک شته پکې نور تقریر والا څه خوایې راوایې که نه نه تا به څه مې زما کارونه دي. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله تعالی دا مجلس په خپل دربار کې قبول و منظور کې. یا رب غریبانان دي خو دیندار دي، غریبانان دي خو مجاهدین دي، غریبانان دي خو ستا په دین باندې سر ورکوونکي خلک دي. یا الله تعالی د دوی دا جذبه په خپل دربار کې قبوله کړي. یا الله موږ د دنیا په تکلیفو سره هم کله نا کله تکلیف شده یو، بیماران یو، یا الله صحت کامل عاجل راکړي. یا الله ډېر لکه چې څونه کسان ناست دي بیماران دي، یا الله صحت کامل عاجل دوی له ورکړي. یا الله زموږ د کورونو زنانه ماشومان نارینه هم د هر قسمه بیمارۍ نه په امان کې وساتې. یا الله علم نافع کامل سره د ورع سره د تقوا سره د صحیح عقایدو زموږ نصیب کې. یا الله تعالی زموږ د وطن ته خیر نصیب کې. یا الله تعالی زموږ د وطن کې عافیت راولې. یا الله زموږ په دې وطن کې جګړې ختمې کړې. یا الله زموږ د دې وطن معیشت ښه کې. یا الله تعالی زموږ په دې وطن کې بلکې په کل عالم اسلام کې اسلامي خلافت راولې. یو مسلمان بادشاه د مولا عمر غونته، یو مسلمان بادشاه د صلاح الدین ایوبی غونته، یو مسلمان بادشاه د نور الدین زنګي غونته پر ټولو وطنونو راولې. یا رب کریم زموږ امداد وکړي. یا الله الحق پورته کې. یا الله باطل د الحق پورته راولې. یا الله تعالی د عوام خوشاله کې. یا الله که په دوی باندې قرضې وي قرضې ختم کې. یا الله تعالی د دوی په کورونو کې کو توړ وي توړې په جوړ باندې بدل کې. یا الله تعالی که د دوی کاروبارونه بند وي یا الله کاروبارونه جاری او ساری کې. یا الله د حلال معیشت هم نصیب کې. یا الله د حرام نم په امان کې وساتې. کورونه کوم خیر او برکت واچې. رب کریم اخرت د ټولو په شریک باندې خکې. د قبر د عذاب نم په امان کې وساتې. یا الله تعالی د بد عمل نم په امان کې وساتې. یا الله تعالی د نیک عمل توفیق را نصیب کې. یا الله تعالی په اسلام باندې جون را نصیب کې، په ایمان باندې مرګ را نصیب کې. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.